کراچي کینګ لاهور قلندر ته یو ډیر غټ شکست ورکو. کراچي کینګ د طرفي خوشدل شاه تبایو کا خوشدل شاه تباکون بیټینګ کو په 14 بالو باندې 44 رنزونه جوړ کړل او میچ په اوج زور باندې د لاهور قلندر نو غټلو. په 18 اور کې ورلا شاهین افریدي راو چې شاهین افریدي نه په اور کې 23 رنز واغشتل. رومنه په چکو وخلا دویم بال په شاهین افریدي مس کو په دریم بال په چوکو وخلا په څلورم په چکو وخلا په پنځم په چکو وخلا او په شپږم بال سنگل کو. نو په 19 اور کې ورلا حارث روف راو او په سټرایک باندې بیا خوشدل شو. نو په رومنه بال په حارث روف مس کو په دویم بال ډبل رنزونه واغشتل. په دریم بال په چکو وخلا او په څلورم بال په چکو وخلا یعنی په څلور بالونو باندې حارث روف نم 14 رنزونه واغشتل. نو خوشدل شاه تبایو کا یو وګوره کراچي کینګ نه میچ وګټلو لاهور قلندر بایلو خو پلی آف ته لا اوس هم د لاهور قلندر چانس هم شته د کراچي کینګ چانس هم شته د کوټه ګلیډیټر چانس هم شته د ملتان سلطان چانس خو الریډي پکا دی د حیدرآباد چانس هم شته دی یا اسلام آباد یونایټډ چانس هم شته دی. صرف یو لوبډله کنفرم پلی آف ته کوالیفای شوی دا هغه د پېښور زلمی او دویم چې کوم دی ملتان سلطان هم تقریبا چې کنفرم کوالیفای ده. دوه نور لوبډلې چې کوم دي کنه ابا کوالیفای کی خو دغه دوه لوبډلې چې کوم دي هغه ګوره کراچي کینګ هم کې دی شي کوټه ګلیډیټر هم کې دی شي حیدرآباد هم کې دی شي اسلام آباد یونایټډ هم کې دی شي یعنی تر اوسه پورې پوینټ ټیبل کشمکش کې دی. خیر کم میچ شو لاهور قلندر په مقابله کراچي کینګ دغه په سکور کارت باندې خبره کوو چې خوشدل شاه خ بیټینګ کو ډیوډ وارنر خ بیټینګ کو کراچي کینګ لاهور قلندر پسې 200 رنزونه چیس کړ. سکور کارت تاسو د سکرین باندې ښکاري نو منه بیټینګ لاهور قلندر کړی دی 199 رنزونه جوړ کړي دي شپږ کلاډیانو ټوشل اوره مکمل وکړي دي. 199 رنزونه جوړولو کې فخر زمان خپل بیټینګ کړي 41 بال 61 رنزونه محمد فاروق چې کوم دی 15 بال 18 عبدالله شفیق زبردست بیٹنگ کړي 36 بال 62 چرت اسلان کا 3 بال 0 سکندر رضا 12 بال 18 دینیل سیمز 9 بال 20 شاهین افریدی 4 بال 10. شاهین افریدی د حسیب الله خان نه مخکې راوتلی. حسیب الله خان وکټ کیپر بیټسمین دی خو شاهین افریدی اکثر داسې کوي. شاهین افریدی کله کله د سکندر رضا نه مخکې بیټنګ ته راشي. خیر وبکو بیا د کراچي کینګ په بالنګ باندې خبره کراچي کینګ سره میر حمزه ډیر زیات ایکسپنسیو بالنګ کړی دی چې یو اور پکې میډنم وخت او بیا هم 4 اور 49 رنز ور کړی دي. حسن علی 4 اور 32 یو وکټه خبالنګ موین علی 4 اور 26 2 وکټه خبالنګ رضوان الله 3 اور 41 یو وکټه خراب بالنګ زاهد محمود 4 اور 35 وکټ یومنا سلمان آغا یو اور کړه پای کې 14 رنز ور کړی او وکټ یو هم نه دراوستي. ورپسې په جواب کې کراچي کینګ 203 رنزونه کړی دي 199 میچ اسکول پسې 203 کراچي کینګ کړي 15 کې رډیان اوټ او 18.4 اورونو کې یعنی اتبال تسپیر پاتې شوی دي. دومره په اسانه ته میچ وګټلو. ډیوډ وارنر نټ اوټ پاتې شوی 44 بال 63 خپل بیټینګ نکړه وان کړو. جیسن روي 5 بال 9 ریزا هینډریکس 9 بال 10 سلمان علی آغا 15 بال 14 ریزا هینډریکس او سلمان آغا ډیر خراب بیٹنگ کو. موین علی 17 بال 39 موین علی اور اعظم خان اور خوشدل شاہ میچ چینجنگ بیٹنگ کو. موین علی 17 بال 39 اعظم خان 8 بال 14 اور خوشدل شاہ کو تباکن بیٹنگ کړي 14 بال 44 رنزونه چې 15 چکی او 2 چوکي د خوشدل شاه په بیټنګ کې شامل دي. د لاهور قلندر د طرف شاهین افریدی 4 اور 51 وکټ یومنا خراب بالنګ او بیر شاه 4 اور 41 3 وکټ او بیر شاه خپل بیټنګ روان کړو. د په بالنګ کې 2 کیچونه ملا ډراپ شو. ډیوډ وارنر یو کیچ ډراپ شو اور یو کیچ د یو بل بیټسمن ډراپ شو. دینیل سیمز 3 اور 30 یو وکټ اسامه امیر 2 اور 19 وکټ یومنا حارث روف 3.4 اور کې 36 یو وکټ سکندر رضا 2 اور 26 وکټ یومنا ټول بازارانو د لاهور قلندر خراب بالنګ کړی دی. اور کراچي کینګ یو خپل میچ وګټلو. شاهین افریدی ته یو غټ شکست ورکو. خوشدل شاه زبردست بیټنګ او فخر زمان خپل بیټنګ او ډیوډ وارنر خپل بیټنګ دینه علاوه بل چې کوم د کراچي کینګ سره موین علی هغه خپل بیټنګ کو لکه دا ټاپ پرفارمر اف د میچ. دا مکمل سکور کارت او د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.